السلام علیکم ورحمۃ الله. ټول ملګري دا ټو سټیپ ویریفیکیشن چې کوم دی اسانه طریقه ده دا وکړئ. داسې فیسبوک خپل چې کلاو کوي که نه دا 3 ډاټس به ووهئ دا چې کوم بر دلته به ستاسو آی ډي ته راشي. نو دلته چې کوم دا لاندې لیکلي دا سیټینګ پرایویسي دا چې ووهئ نو دلته به راشي سیټینګ صرف سیټینګ دا یو سیټینګ اینډ پرایویسي دی او یو صرف سیټینګ دی. نو صرف سیټینګ یو اوپن کو دلته به راشي دا پرسنل انفارمیشن دلته به تاسو خپل نمبر ورکوئ چې کوم ملګري خپل نمبر نه وي ورکړی دا کنټیکټ انفو دې کې به تاسو خپل نمبر ورکړئ. ټیک ده چې کوم ملګري نمبر پکې نه ورکړی مهرباني وکړئ هغه خپل نمبر ایډ کړئ چې هغه تاسو ته کوم ویریفیکیشن کوډ دی چې هغه تاسو ته په دې نمبر باندې راشي. صحیح شو. دلته به تاسو فینش کړئ دا هر څه به ختم شي دوباره بیا همدې ځای له راشئ دلته به چې کوم دی دا سیټینګ ووهئ دلته به راشي تاسو لاندې سیکیورټي اینډ لاګین دا یو چې کله تاسو دا ووالو دلته به تاسو راشي لاندې دا یوز 2 فیکټر ایتھنټیکیشن نو چې دا کله تاسو اوپن کړئ دلته به چې کوم دی تاسو دې ته راشي نو دې ځای کې چې کوم دی یو ټیکس میسج به اس ام ایس دی او یو سیکیورټي کی ده خو دا سیکیورټي کی چې کوم دی که نه دا ماته لکه سخته غوندې ښکاري او بل دا ډېر زیات سخت ادا کوي دا چې کوم هغه چا ټیک بلو شوی وي د هغې دپاره وي. نو زما مشوره دا ده چې تاسو دا اس ام ایس والا وکړئ چې میسج تاسو په نمبر باندې راځي. نو چې کله تاسو دا اس ام ایس ووهئ کنټینیو به یې کوئ لاندې دلته چې کوم ستاسو نمبر ایډ شوي وي هغه نمبر به تاسو شو شي. ما پکې دا 2 نمبر دي نو په دې یو نمبر باندې چې کوم دی زه غواړم چې ماته میسج راشي نو ما کنټینیو کو لاندې نو مالا به اوس په بل نمبر باندې ما چې کوم موبایل کې هغه نمبر دی هغې باندې اوس دغه راشي دا د میسج باندې راغلی ویریفیکیشن کوډ نو زه پکې دا کوډ ورکوم 565276 565276 دا پکې ما ورکو کنټینیو مې کو. دلته زه د خپل چې کوم زما د فیسبوک پاسورډ دی زه به هغه پاسورډ ورکوم نو چې هغه پاسورډ کله ورکوم زما دا به چې کوم دی ډن شي. دلته چې کله پاسورډ تاسو ورکړئ که نه دا به تاسو ډن شي. نو دغه آسان طریقه ده چې کله پاسورډ هم ورکړو کنټینیو به ووهئ بس لاندې به راشي ډن نو ډن چې کله اوکې کړئ ستاسو کار به وشي بلکل فینش به شي. دې کې به تاسو زه یو بله مشوره درکول دا غواړم چې د کله د دغه ته راشي تاسو سیکیورټي اینډ لاګین ته مطلب دا چې کوم تاسو اکاؤنٹ سیټینګ دی که نه دې کې دا سیکیورټي اینډ لاګین چې دا مو کله تاسو ووالو که نه دلته چې کوم ستاسو موبایل چې کوم ستاسو آی ډي ده که نه چې په کوم موبایل په کوم ځای کې دا ان شوي وي تاسو به دلته شو کېږي لکه مطلب دا اوس وایم وي آر یو آر لاګین ان دا سی آل کومه ووالو که نه ما ته به وایي چې ستا موبایل ستا په کوم موبایل کې دا آی ډي شو شوې ده او کله شو شوې ده. زما ټولې دا آی ډي چې کوم دا ټول ځل چې کومه شو شوې ده اوپن شوې ده نو په ګلیکسي A30s کې شو شوې ده اوپن شوې ده. صحیح ده. نو یو چې کوم دی به دا ټول ټایم درته ښیي 9 اکتوبر او 28 جون او داسې مکمل هر څه مطلب ما کله لاګ آوټ کړي او بیا مې دوباره لاګ ان کړي وي زما چې ټوله زما په خپل موبایل کې شوې ده. تاسو هم که کله خپله چیک کوئ که نه چې زما بل چا سره خو دا آی ډي نشته دی په دغه ځای کې چیک کولی شي دا اسانه طریقه ده. بله مشوره دا ده چې دلته لیکلي دا چوز 3 to 5 فرینډس ټو کنټیکټ اف یو آر لاګډ آوټ دلته تاسو د خپل یو 2-3 ملګرو خپلې دغه ورکړئ چې کوم باندې تاسو ټرسټډ وي ستاسو پرې ټرسټ وي که نه نو هغې دلته آی ډي ګانې ورکړئ نو دا به هم ستاسو لپاره ښه وي. جزاک الله.